دوستانو بالاخره د کومې خبرې چې یره کې دا وشوه هندوستان او پاکستان خپلو کې ونښتل. بیګا د شپې نه وخته تقریبا 20 منټه کم 2 بجې د پاکستان په وخت هندوستان په میزایلو باندې حمله وکړه او په دغه میزایلو باندې د بهاولپور ځینې سیمې ویشتې دي، دغه شان د آزاد کشمیر ځینې سیمې ویشتې دي. د پاکستان د اړخه پکې 100 کسان هم وژل شوي دي چې زنان هم پکې دي، ماشوم هم پکې دي. تقریبا 14 کسان شهیدان شوي دي، 14 پکې ژوبل شوي دي. په آزاد کشمیر کې چې بیا د پاکستان فوج کمې حملې په مقبوضه کشمیر باندې کړې دي، نو دغه ځای کې چوره سیکټر او مختلفې سیکټرې دي. په هغې کې تقریبا چې 14 د هندوستان فوجیان وژل شوي دي. البته کنفرمیشن نه کوي خو راپورونه داسې وایي، او 11 پکې ژوبل شوي هم دي. دغه ځای کې د چوره سیکټر او بټاټنا سیکټر چې کوم دی، نو په دې کې د هندوستان فوجیانو اوس سپینې جنډې موجودې کړې دي چې لکه جنګ بندي وکړي. خو کوم خطرناک کار چې په دې منظومان کې شوی دی خدا دی چې لکه د هندوستان 6 الوتکې او یو ډرون دا بیګا پاکستان را غورځولي دي، او په دې 6 الوتکو کې 3 رافیل الوتکې وي چې د چا په وهم ګمان کې هم دا نه راتله چې لکه دا رافیل الوتکې به په جنګي صورتحال کې را وغورځول شي. دا د هندوستان په حدودو کې وي، پاکستان ته نه وي راوړېدلې، خو دغلته پټرولینګ کو او چې څنګه هغوی په میزایلو حمله کړې ده، نو پاکستان دغه رافیل الوتکې چې کومې په هوا کې وي دغه یې ولې ویشتې دي. یو پکې مګ 21 ویشتې ده او بله پکې میراج الوتکه ده، هغه یې ولې ویشتې ده، او یو یې ولې ډرون ویشتې ده چې هم ډېر خطرناک ډرون و. اوس وروستي راپورونه وایي چې په شکرګړ کې هم یو الوتکه ویشتې ده چې هغه 2 سیټر الوتکه وه د هندوستان، او د شکرګړ په سیمه کې د ناریوال شکرګړ په سیمه کې راپروته ده. دا د پاکستان د فوج برتري ښیي او خصوصا د هوایي ځواک. موږ د مخکې نه دا خبره کوله چې پاکستان که دا جګړه کوي نو دا به د هوایي ځواک او د میزایلو په بنیاد باندې کوي، ځکه چې د پاکستان هوایي ځواک چې کله د چین نه نوې جزونه راغلي دي JF تندر نه علاوه چې کوم J10C راغلي دي، هغه دا ټکنالوژي لري چې هغه د نورو الوتکو کمیونیکیشن سیستم هم جام کولی شي او بیا دغه ځای کې حملې هم کولی شي. لکه څنګه چې د پاکستان هوایي ځواک بیګا بیا د سرینګر ایربیس ویشتې دی، هغه هم تباه کړی دی. په بټنډا کې چې کومې چوکۍ وي په مقبوضه کشمیر کې، هغه هم 4-5 چوکۍ تباه کړي دي، په هغه کې ډېر لوی تاوان شوی دی. خو خطرناکه خبره د هندوستان د اړخ نه دا شوې ده چې تاسو به زما په دې ویلا کې وینئ چې نیلم جهلم پراجیکټ ورته وایي، دا د آزاد کشمیر په سیمه کې راځي او دا جوړیږي او په دا ډېر لوی پراجیکټ دی، د اوبو غټ ډیم دی. په دې کې یو سیمه ده د ډیم، هغه پکې د هندوستان فوج په نښه کړې ده. تاوان خو ته دونه زیات نه رسېدلی چې دغه ډیم وچ وي، خو یقینا چې دا یو ناوړه حرکت دی چې د اوبو ذخیرې ویشتې دي. دا د پاکستان د اوبو ذخیره ده، نیلم جهلم هایډرو پراجیکټ ورته وایي، او د دې یوه برخه یې ویشتې ده. تاسو دې کې لیدی شئ. اوس دا پاکستان له دا بانه په لاس باندې ورکوي، بلکې پاکستان له دا جواز په لاس باندې ورکوي چې په مقبوضه کشمیر کې چې په جیلم او چناب سیند باندې هندوستان کوم ډیمونه جوړ کړي دي، بغلیار او کشنګونګا، نو پکار دی چې دغه پاکستان اوس اولی لکه دا جواز په لاس باندې ورکړه. ځکه چې په جنگ کې دوه خبرې دي چې یو به ته سیویلین کسان نه مړه کوې او بل به په سیویلین انفراسټرکچر باندې به ته حمله نه کوې، او هندوستان دا دواړه کارونه وکړل. نو لہذا د پاکستان د اړخه اوس دا جواز جوړ شوی دی چې په مقبوضه کشمیر کې هندوستان کوم ډیمونه جوړ کړي دي او دا تابع یې کړی ده چې د پاکستان اوبه به بندوي، نو اوس پاکستان دا جواز لري چې دغه ډیمونه اولی. خو خبره ډېر خطرناک حد ته رسېدلې ده او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات برابر خراب شوي دي، او د پاکستان فوج اعلان کړی دی چې دا موږ صرف جواب ورکړی دی هندوستان له چې را کوم جزونه مو له راغورځولي دي. اوس موږ به خپل بدل ملو، خو بدل به موږ کله الو، په کوم ځای کې الو، په کومه طریقه به الو، دا فیصله به د پاکستان فوج په خپله کوي.